असलामुअलैकुम मलगरू څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. نننۍ ویډیو زموږ د اټوکیټ په باره کې ده. اټوکیټ کې به موږ سرکولر سټیر څنګه ډیزاین کوو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. فرسټ اف آل به چې کوم دی موږ اټوکیټ چې کوم دی اوپن کړو. اټوکیټ مو اوپن کړو، بیا به چې کوم دی د ټول نه مخکې چې کوم دی اټوکیټ فیچ سیټینګ وکړو. هغې ته موږ ډرایینګ یونټس هم وایو او اټوکیټ فیچ سیټ اپ ورته هم وایو. نو د هغې دپاره به چې کوم دی د کیبورډ په مدد سره به موږ یو ان انټر کړو. یو ان چې انټر کړو دلته به راشو ټایپ ته به چې کوم دی راشو. ټایپ کې به چې کوم دی ارکیټیکچر دا به سلیکټ کړو. بیا به راشو انګل ته. انګل به چې کوم دی موږ ډیګري منټ سیکنډ او فریکشن OD00 فیټ دا به بیا اوکې کړو. بیا به چې کوم دی د کیبورډ په مدد سره به کمانډ ورکړو ډي انټر. ډي انټر مینز ډایمنشن سټایل منیجر یا ډایمنشن سیټینګ. مطلب موږ چې کوم یو آبجیکټ یا څه جوړو او څه ډیزاین کوو نو هغې ته چې کوم دی موږ سیټ ډایمنشن ورکوو. نو د هغې دپاره چې کوم دی دا سیټینګ دی ډایمنشن سټایل منیجر. په دې کې موږ راشو موډیفای ته. په موډیفای کې به چې کوم دی راشو ټیکسټ ته. ټیکسټ کې به چې کوم دی لاندې راشو ټیکسټ هایټ. نو ټیکسټ هایټ په موږ ورکو 1 هم ورکولی شو 2 هم ورکولی شو. موږ به ورکو 1 فیټ موږ ورکو. بیا به چې کوم دی راشو پرایمري یونټس ته. پرایمري یونټس کې به چې کوم دی بیا یونټ فارمیټ لاندې چې کوم دی لینیر ډایمنشن لاندې یونټ فارمیټ ته چې موږ راشو دا به موږ کو ارکیټیکچر. دغه به بیا راشو یونټ انګولر ډایمنشن کې چې کوم دی لاندې یونټ فارمیټ ته راشو. دا به ډیګري منټ سیکنډ کو. هغه د یونټ سیټینګ طریقه ده. بیا به چې کوم دی دلته راشو فریکشن ته. فریکشن کې به دا هم چې کوم دی 0 OD00 فیټ وکړو. ټیک شو جی. دا به بیا اوکې کو. سیټ کرنٹ دا ټول سیټینګ چې موږ کله وکړو د هغې نه وروسته به چې کوم دی سیټ کرنٹ په لازمي کلیک کوو. ځکه چې که دا موږ کلیک نه کړو نو بیا به زموږ سره د فیچ سیټینګ به نه وي شوي. نو د فیچ سیټینګ دپاره چې کوم دی موږ لاست کې به چې کوم دی سیټ کرنٹ دا به کلیک کړو نو زموږ سره به چې کوم دی فیچ سیټ اپ وشي. او بیا به لاندې چې کوم دی راشو کلوز. دا به کلوز کړو. اوس چې کوم دی کوم ځای کې چې موږ کار کوو دې ته ویلی شي ډرایینګ ایریا. په ډیسکټاپ باندې چې کوم تاسو ته ښکاري ده دې ته ډرایینګ ایریا ویلی شي. نو په ډرایینګ ایریا چې موږ کار کوو نو د دې لپاره چې کوم دی دا سیټینګ موږ کله وکړو د هغې نه وروسته به زیډ سپیس کیبورډ په ذریعه سره دا کمانډ ورکړو زیډ سپیس A سپیس. نو دې سره به زموږ سره دا پیج چې کوم دی دا پیج به ریفریش شي زموږ سره. ښه جی. اوس چې کوم دی مونږ سرکولر سټیر ډیزاین کوو نو د هغې دپاره به چې کوم دی مونږ د کیبورډ نه سی سپیس یا سی انټر سپیس سره چې کوم دی هم کار کوي او انټر باندې هم کار کوي. نو سی سپیس انټر کومه. بیا به دلته چې کوم دی کلیک کوم. کلیک مې کو دلته به والمه 6 इंच सर्कल में वास्तु एंटर. टिक शो जी. बया बता देना या ऑफसेट जो वाला बल सर्कल बजी कम दे वाला मान ऑफसेट पर कमांड ओ स्पेस और देना बजू वाला मा 5 फीट चिकम दे ओ स्पेस 5 फीट. بیا به زیډ سپیس A سپیس سره به چې کوم دی زه د پیج ریفریش کوم نو دا به زما سره چې کوم دی د ابجیکټ به موږ ته ښکاره شي. دواړه ابجیکټ موږ ته ښکاره شو. یو
चेंज सर्कल ले यो چې کوم دی 5 فیټ سرکل دی صحیح ده. اوس په دې کې موږ چې کوم دی دننه دې کې چې کوم دی موږ سټیپ لپاره چې کوم دی ډیزاینینګ کوو سرکولر سټیر چې کوم دی هغې کې چې کوم سټیپ سي نو هغې لپاره چې کوم دی موږ ډیزاین کوو. نو دلته به موږ راشو فعل به چې کوم دی موږ ورکو لاین دپاره کمانډ دی ال سپیس یا ال انټر. نو ال انټر ما د کیبورډ نه چې کوم دی پریس کو دلته به راشو موږ به د کوارډنټ دې ځای باندې چې موږ کلیک ونیسو نو په خپله به چې کوم دی موږ دلته هغه د لاین چې کوم دی آوټ سایډ ته کوم پوینټ دی به موږ ته شو کړي. نو دې کوارډنټ نه چې کوم دی زو دغه هم دلته به کلیک کوم او د دې به چې کوم دی دلته په خپله اټومیټک چې کوم دی دا موږ ته شو کړي. د فرست پوینټ شو هغه دا زموږ سره چې کوم دی فرست پوینټ شو او دا زموږ سره سیکنډ پوینټ شو. نو ما کلیک کو دا زموږ سره چې کوم دی یو لاین ډرا شو. اوس به چې کوم دی د دې نه مونږ دې کې به مونږ چې کوم دی ډیزاینینګ کوو مخکې سټیپس پهلو د سټیپ لپاره چې کوم دی ډیزاین کوو. نو د هر یو نه مونږ افسیټ هم اخیستی شو او که داسې نه نو مونږ داسې کولی شو چې ایرې کمانډ به راوله اے آر به انټر کو د کیبورډ نه به اے آر انټر کو اے آر سپیس یا انټر. دلته به راشو فولر ایرې ته فولر ایرې ته چې راغلو نو دلته مونږ ته وایي چې فولر ایرې مونږ کلیک کو لاندې به راشو مونږ ټوټل نمبرز آف آیټم مطلب دا دی وایي چې تاسو څومره دغه اخیستل غواړئ سټیپس اخیستل غواړئ نو په دې کې چې کوم دی هغه نمبرز ورکړئ. نو مونږ زه به ورکړم 15 تاسو پکې 20 هم اخیستی شئ هر څومره سټیپ مطابق چې کوم دی څومره سټیپ تاسو ډرا کوئ نو هغه به چې کوم دی دې کې ورکولی شئ. زه به 15 ورکړم 15 نمبرز ما ورکړل. بیا سلیکټ آبجیکټ په کلیک کوم دلته به راشم سلیکټ آبجیکټ ما کلیک کو نو بیا به راشم هغه ته بیا به دا لاین چې کوم دی کلیک کوم بیا به انټر بیا فکس سنټر پوینټ چې کوم دی دا به کلیک کوم او په دې سرکل کې چې کوم دی دا ته ما ته اټومیټک زوم لګ آوټ کې نو بیا شو کی نو دا سنټر به چې کوم دی کلیک کوم او بیا به اوکې کوم. بیا چې کله هر کله چې زموږ سره آبجیکټ نه فنا یم ته ښکاري نه نو د هغې لپاره چې کوم دی د پیج موږ ریفریش کوو نو زد سپیس اے سپیس دا چې کوم دی دا استعمالولی شو په مخه ټیک شو جی. بیا چې کوم دی دلته به موږ راشو دا وړوکی سرکل چې کوم دی دا به موږ باونډري کو نو د هغې لپاره کمانډ دی بی او باونډري بی او سپیس یا انټر. فک پوینټ د فک پوینټ په موږ کلیک کو بیا به چې کوم دی راشو دلته دا سرکل به کلیک کو دا به زموږ سره بیا به انټر کو نو دا به چې کوم دی زموږ سره باونډري شي ټیک شو جی. اوس په چې کوم دی په دې کې به هم یو سټیپ چې کوم دی مونږه باونډري کو بی او انټر بیا فک پوینټ نو کلیک بیا انټر دا به ایکسټروډ کو او دا به ایکسټروډ کو ایکسټروډ دا مونږ بیا 3D ته باړو دا په 2D کې یوز کار کوو دا سرکولر سټیر چې کوم دی دا په 2D کې ډیزاین کوو بیا به 3D ته کنورټ کوو. نو دلته ما دا باونډري کو فعل به چې کوم دی دا ایکسټروډ کول لپاره 3D ته کنورټ کول لپاره چې کوم دی آبجیکټ چې کوم دی موږ باونډري کوو نو دا سرکل ما باونډري کو یو مې د دې نه سټیپ باونډري کو نو پهله به دا سرکل چې کوم دی زو ایکسټروډ کوم ای ایکس ټي x2 لپاره چې کوم دی ext کمانډ دی بیا انټر بیا دا به کلیک کو بیا انټر نو موږ ته وایي سپیسیفای هایټ اف ایکسټینشن آر دی موږ ته وایي چې تاسو ورکئ هایټ ورکئ دی چې تاسو څومره هایټ ورکول غواړئ هغه هایټ ولا ورکئ نو زه به ورکم ما ولا ورکو 15 فیټ هایټ ولا ما ورکو او انټر
بیا انټر. لاست کې به چې کوم دی دوه ځله به انټر کلیک کو نو دا به زموږ سره دا چې کله مونږ دلته وګورو په ایسومیټریک ویو کې مونږ وګورو دلته ایسومیټریک ویو ته مونږ راشو نو دا به زموږ سره چې کوم دی ایکسټروډ شوي نو هغه پروسس لږ وروسته را روان دی خو فعلا چې کوم دی دا مونږ په 2D کې چې کوم دی ډیزاین کوو چې 2D کې ټول ډیزاین کو بیا به 3D ته کنورټ کوو ښه جی اوس چې کوم دی د دې نه یو سټیپ هم چې کوم دی ایکسټروډ کوو نو هغه شانتي چې کوم دی بیا EXT کمانډ به چې کوم دی ورکړو کیبورډ نه او انټر بیا کلیک سلیکټ آبجیکټ شو بیا کلیک انټر نو دې موږ ته بیا وایي چې سپیسیفای هایټ اف ایکسټینشن وایي دې سټیپ له چې کوم دی هایټ ورکړئ څومره هایټ تاسو ورکول غواړئ نو موږ ورکو 7 انچ بیا انټر دا سټیر د سټیپ هایټ چې کوم دی زموږ سره 7 انچ چینج هم کیدی شي د چرنه والا د 8 انچ پورې چې کوم دی موږ هایټ ورکولی شو نارمل چې کوم دی ټول دغه چې کوم دی بیس 4 انچ دی زی پورې خبره ده کنه چې زی څومره یې هغه زی مطابق چې کوم دی موږ دا ورکو بیا د هغې پسې چې کوم دی چینج بیا چې کوم دی 7 انچ بیا 8 انچ دا چې کوم دی زموږ سره د سټیپ هایټ دی صحیح دی دې له اوس ما 7 انچ هایټ ورکو ها دا نور به چې کوم دی ایسومیټریک ویو کې وګورو زموږ سره هغه دی چې زموږ سره دغه شوی دی هایټ اخیستی دی فعلا 2D کې کار وکړو بیا به چې کوم دی دا مونږ وړو دا ته دا یو به چې کوم دی ځان سره ایسومیټریک ویو ته به وړو دا به مونږ ځان سره دلته به راشو فلیټ شیډډ دا به مونږ چې کوم دی شیډ کړو چې مونږ ته ښکاره شي بیا به چې کوم دی دا دلته به راشو 2D وایر فریم 2D ته به واپس سوري دلته به مونږ راشو ټاپ ویو ته به وړو واپس به چې کوم دی دا زموږ 2D ته واوړي دا 2D ته واوړي دا زموږ سره اوس په چې کوم دی دا نور سټیپ چې کوم دی دا به مونږ ټول باونډري کوو چې باونډري کوو نو بیا به چې کوم دی 3D ته کنورټ کوو نو بیا زموږ سره چې کوم دی BO انټر سلیکټ فکس پوینټ نو دا به هم زه باونډري کوم آبجیکټ په ځان ته لږ زوم آوټ کړئ چې ښکاري موږ ته ټول آبجیکټ چې دا زوم آوټ نه اکثر بیا چې کوم دی باونډري نالي باونډري کمانډ بیا نه اپلای کیږي دا به زه داسې طریقه باندې باونډري کوم او بیا به انټر کوم اوس به ورکړم EXT کمانډ EXT هغه طریقه ده بیا څنګه چې موږ یو سټیپ هغه کړې وه دغه شان چې کوم دی د دې لپاره هم ده EXT کمانډ به انټر کړو او ټول آبجیکټ به سلیکټ کړو هر یو سټیپ به چې کوم دی موږ سلیکټ کړو ځان سره بیا به انټر کړو آبجیکټ سلیکټ شو د هغې نه پس به انټر بیا زموږ نه هایټ غواړي هایټ به یې ورکړئ موږ ورکو 7 انچ هایټ په موږ چې کوم دی ورکو د انچ سره به چې کوم دی موږ دغه نه ورکو د فیټ سره چې کله فیټ ورکو د هغې سره به موږ بیا چې کوم دی د فول کالم یو د کاما چې کوم دی دا به موږ چې کوم دی ورکو هغې سره شفټ سره به چې کوم دی کاما فول کاما چې کوم ده د کیبورډ نه دا به چې کوم دی موږ دې سره ورکو نو دا اوس موږ په انچونو کې الو نو دا الریډي چې کوم دی په خپله باندې انچ رالي فیټ سره به چې کوم دی مونږ کاما ورکو دا خبره یاد وساتئ چې د فیټ سره به مونږ کاما ورکو شفټ په ذریعه سره کیبورډ کې او چې انچ کله مونږ انچ کې دغه الو انچ کې چې کوم دی مونږ کله هایټ ورکو نو بیا چې کوم دی د هغې سره به چې کوم دی دغه ته ضرورت نشته دا زه 7 انچ لمه دا به اټومیټک چې کوم دی هلته رالي 7 انچ بیا انټر ټیک شو دا زموږ سره اوس چې کوم دی ټول آبجیکټ 3D ته کنورټ شو
3D کنورټ شو نو مونږ به راشو اوس دا مونږه دا زموږ سره 3D کې دی 3D کنورټ شوی دی خو دلته زموږ سره په دغه چې کوم دی 2D ده نو مونږ د 3D لپاره چې کوم دی مونږه راشو ایسومیټریک ویو ته دلته به راشو ایسومیټریک ویو ته چې راشو نو دا به کلیک کوو ایسومیټریک ویو دا به زموږ سره چې کوم دی اټومیټک 3D ته راوړو کنورټ به شي 3D ته ښه جی اوس چې زموږ سره چې کوم دی هغه اپ چې کوم په نظر باندې راځي دا چې کوم دی دا پهله چې مونږ کوم یو سټیف دغه کړی وو ایکسټروډ کړی وو 3D ته کنورټ کړی نو چې کوم دی هغه دی سره دا به مونږ ځان ته دا کوم ځای نه دغه کوو دلته به راشو ایسومیټریک ویو دا یو دغه چې کوم دی مونږ سره انګل چینج کوي دا مونږ راشو ایسومیټریک ویو داسې به دې ته راشو ایسومیټریک ویو ان ای साउथ ईस्ट द साउथ वेस्ट है साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक नॉर्थ वेस्ट नो हमने बराशु दादा बराशु दा पदी की हर साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू ची कम नहीं तो मूव राशु हाँ उस पर दा मूव को मूव तो फॉर कमांड ची कम दे एम स्पेस या एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट शो नो मैं राशूंगा एंटर बकू और दे कर्नर मजी कम दे दा मूव को और रेबल स्टिफ कर्नर ची कम दे वदे मंदी भाई क्लिक को दिलता नो दा स्टिफ पजम सरा उच्चती ठीक शो जी ब्यावर फसी दा बल दकशन जी बजी कने टोल तरीका में मजी कम दे टोल ऑब्जेक्ट दगा तरीका में दिखाओ नो एम स्पेस क्लिक को बिया बजे कम दे एंटर को बिया दोबारा कमांड तो ज़रूरत नहीं था चिमंग सो पूरे एस्केप नहीं ना कीबोर्ड ना एस्केप बटन ची कम नहीं प्रेस करी ना कमांड जुम सर ना खत्म ही कमांड बस ची कम नहीं सर या फिर रिप्लाई शो बस दे दा बिया पमा खमानी कार का आपको प्रेस का एस्केप बटन प्रेस करी हुआ ना बिया बजे कम नहीं कमांड दोबारा और का उसमें प्रेस का एस्केप बटन ना करना कमांड मसला ख़त्म शो नज़ो बिया ची कम नहीं मूव कमांड ची कम नहीं बिया वाला ना कीबोर्ड ना एम एंटर कमा मूव कमांड बची कम देल तो जो अरवालम ना बने से मूव कमा अंदर तक बची कम दे क्लिक का अंदर से बची कम दे बिया ना बराबर ना क्लिक को उस पर तो आइसोमेट्रिक व्यू वो चेंज को नो ना बज़ुम सर ची कम ने गबल सेटअप ज़ुम सर ख़कारी शिदा पासाना बजी कम ने मुँह अक़बल कारो को बिया कमांड ज़मा सर ख़त्म शो बिया बज़ू एम स्पेस क्लिक पर कमा एंटर पर कम बिया एंटर क्लिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बिया एंटर बिया द कर्नर वाला अंदर कर्नर सराय चिकंदी क्लिक मानी टच कर बिया एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर क्लिक कर्नर बल कर्नर सब बजी कम नहीं दामू मिलाओ को बिया एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर
او کارنر براوالو بر کارنر سره به کوم دی ډبل سټیپ د کارنر سره بیا اٹیچ کو دا سټیر زوم سره چې کوم دی روان دی بره خېږي بیا به ځان ته اسیمیټریک ویو به چینج کو ځان ته نو آبجیکټ به چې کوم دی ښکاره شي دلته موږ راشو بیا دغه ما ختم کو اسکیپ بټن می پریس کو نو ما سره کمانډ ختم شو نو بیا به چې کوم دی ایم سپیس همدغه یو کمانډ باندې کوم دی دا بیا مخه باندې ځي سلیکټ آبجیکټ انټر بیا چې کوم دی کارنر بیا انټر select object click corner first corner second corner چې کوم دی د دویم سټیپ ته سیکنډ کارنر چې کوم دی د سره به کلیک کوو نو د وزن سره سټیپ چې کوم دی اوچت شي بیا انټر select object انټر بیا به کارنر کلیک کارنر فرست کارنر بیا چې کوم دی کلیک سیکنډ سټیپ کارنر بیا کمانډ ما بیا ختم کو اسکیپ بټن می پریس کو چې کله مونږ ته هر کله مونږ زوم آوټ کو یا چې کوم دی نه ښکاري مونږ ته نو مونږ به ورته اسیمیټریک ویو چینج کو نو بیا به مونږ سره چې کوم دی دا په دغه باندې راځي اسیمیټریک ویو साउथ वेस्ट एसोमेट्रिक व्यू چې کوم دی دا ما کلیک کو دلته نو زموږ سره چې کوم دی دا ویو زموږ سره چینج شو دا زه لږ زوم کوم دا چې ښکاره شي ښه بیا چې کوم دی موږ راشو ایم سپیس یا ایم انټر select object first corner step पर क्लिक को and the second corner पर बरा नामान जी कम नहीं corner जी कम नहीं सर द step आगे बानी पर क्लिक को दगा से बिया जी कम दे दा यो step पर वालो बिया बा m space द अवलनी step लंदी bottom corner जी कम दे دینه براوالو او بره به چې کوم دی د سیکنډ سټیپ کارنر چې بره کارنر کوم دی ټاپ والا د هغې باندې به چې کوم دی کلیک کو دا به زموږ سره بیا صحیح راځي ټیک شو جي دا زموږ سره چې کوم دی سټیر دې کې ما سټیر کم اخیستی ول نو ځکه چې کوم دی دا سر ته ونه رسېدو بره دا زموږ سره مطلب دا دی د کنکریټو چې کوم دی کالم هم کیدی شي کنکریټو کالم ته اکثر خلک سټیر خېجي یا چې کوم دی که تاسو خیال کړي نو ویلډر چې کوم دی اکثر 5 والا جوړ کړي 5 ته چې کوم دی دا اوسپنې سټیل چې کوم دی سټیل والا نو هغه چې کوم دی خېجولې دی ته نو دا خو ما هایټ چې کوم دی کم اغستی دی هایټ ما سیوا اغستی دی تاسو چې کوم دی دې کې بیا ما هایټ مې د 5 سیوا اغستی دی او سټیر کم دی سټیر نمبرز مې کم ورکړي نو دیو جن چې کوم دی دا دغه شو لاندې راغی نو دا خو ما ستاسو ته صرف هغه طریقه کار خو چې د طریقه باندې کوم دی د سټیر ډیزاین موږ سره سرکولر سټیر چې کوم دی موږ سره داسې طریقه باندې اټوکیټ کې ډیزاین کیږي صحیح ده اوس کو پرس کا دا موږ د کول غواړو موو کول غواړو ایکسټروډ فیسز نو ایکسټروډ فیسز دا کار کوي چې دا مونږ د کم هایټ چې زموږ سره دم کمولی یا ایکسټروډ کولی شو بر نو زه به دلته ورکړم پیسز ته به راشم دلته به کلیک کوم انټر به کوم -3 فوټ زه چلو دا کار نه کوي خیر دا اوس چې کوم دی دا ایکسټروډ لپاره کار کوي ایکسټروډ فیسز دا بره چې کوم دی کله موږ هغه ایکسټروډ کوو نو بره دا کوي دا ما سټیپ چې کوم دی کم اغستی ول د دې وجې نه چې کوم دی لاندې راغلل
خو مونږ به د هغې مطابق چې څونه هایټ مونږ د دې ورکوو نو هغې مطابق 20 پکې هم اخیستی شو، 25 سټیر هم اخیستی شو. زه د غازې مطابق چې کوم دی مونږ دې کې ډیزاین کولی شو. صحیح ده. موږ سره ما 5 فوټ سرکل اخیستی و. نو تاسو چې کوم دی بیا زیات سټیپ ورکوئ یا چې کوم دی دې کې هایټ چې کوم دی د سټیپ کم ورکړئ سټیپ هایټ، نو بیا به چې کوم دی تاسو 6 انچ ورکړئ یا 4 انچ ورکړئ، نو به زموږ سره چې کوم دی بیا بره سر ته رسي سټیر. دې کې خو ما کم ورکړی و نو دې وجې نه چې کوم دی لاندې راغی. اوس به دې لپاسه چې کوم دی اوس مونږ نو ډیزاین کوو د سفیر فی لګو د پاسه. نو مونږ دلته راوالو سفیر، د سفیر چې کوم دی دا به راوالو او دلته به کلیک کوو او دا به مونږ ورکو د هایټ به مونږ ورکو سپیسیفاید ریډیس چې کوم دی د دې مونږ ورکو به دغه مونږ 6 انچ اخیستی دا به مونږ 8 انچ ورکو، 8 انچ به ورکو او انټر وکړو. دا چې کوم دی زموږ سره سفیر نه پاسه جوړ شو. دا چې کله دا سټیل تاسو خیال کړئ سټیل دغه چې کوم وي که نه سټیل 5 هغې ته چې کوم سټیر ختلي هغې 5 چې کوم نو د هغې دپاسه داسې یو څیز جوړ شوي سفیر ورته ویلی شي هغې ته. نو دغه شي چې کوم دی ډیزاین کېږي. دا اوس به دې له مونږ کلر ورکړو. دا ایکسټرا لاین چې دی دا به دې زه ختم کړم. دا په یو پیر باندې چې کوم دی ټول لاینونه سلیکټ کېږي. ټیک ده. او ډیلیټ دا به ډیلیټ شي. داسې ډیزاین به چې کوم دی زموږ سره راشي. اوس په دې له مونږ کلر ورکړو. نو کلر به د کوم ځای نه ورکوو دلته به راشو بای لیئر ته به راشو او سلیکټ کلر کې به راشو سلیکټ کلر. دلته مونږ چې کوم دی کلر سلیکټ کړو. دلته مونږ یو کلر خوښوو. زه به دا کلر خوښ کړم دا یو او نو ما سپوز کو دا کلر. نو اوکې دلته بیا راشم دا کلر 23 نمبر کلر دی دا ما راواغستو. فعل به چې کوم دی زه آبجیکټ سلیکټ کړم. داسې هم کولی شئ چې ټول آبجیکټ سلیکټ کړئ او بیا ول دغه کلر ورکړئ. داسې هم کېږي کنټرول زیډ. او داسې هم کولی شئ چې یو آبجیکټ سلیکټ کړئ یو له کلر ورکړئ، یو له ما کلر ورکړو. ټیک شو جي. او ایم اے میچ کلر د هغې دپاره کمانډ دی سره ایم اے. ټیک شو. ایم اے ما انټر کو. نو زه به چې کوم دی دا یو ما کلر کړی دا یو سټیپ چې کوم دی دا ما کلر کړی دی. نو دې باندې به کلیک کړم او دلته یې تاسو دا دغه راواغستو برش غوندې یې راواغستو. نو سلیکټ مې کو. سلیکټ دی وایي چې سلیکټ ډیسټینیشن آبجیکټ وایي مخکې دغه چې کوم دی آبجیکټ سلیکټ کا. نو دلته ما کلیک کو. دا یو اوس کلیک کوم. نو دې طریقه باندې هم چې کوم دی کېږي. ځانته ویو چینج کړئ. کمانډ زما سره ښه نه شو. بیا به چې کوم دی زه ایم اے انټر کړم او سلیکټ به کړم. ایم اے آبجیکټ په سلیکټ کړم بیا مخکې نیکسټ آبجیکټ چې کوم دی به سلیکټ کړم. نو دا به زما سره کلر شي. دغه بله طریقه چې کوم ده په دغه طریقه هم کولی شو موږ.
خو هغې کې اکثر بیا چې کوم دی یا لاندې واټم چې کوم دی دا سلیکټ نشي، یا سایډ ته چې کوم دی سایډ ویو چې کوم دی هغه هم سره سلیکټ نشي. اکثر دا کې پاتې کېږي. دا طریقه چې کوم دی میچینګ والا چې کوم ده دا دې باندې ټول آبجیکټ سلیکټ کېږي. نو دا طریقه هم صحیح ده، هغه هم صحیح ده، خو ښه طریقه چې کوم دی دا یوه ده چې مونږ میچ کمانډ مونږ سلیکټ هغه کړو، انټر کړو او د هغې په ذریعه سره چې کوم دی مونږ آبجیکټ سلیکټ کړو. دا به چې کوم دی په صحیح طریقه زموږ سره وشي. اوس چې کوم دی مونږ دې له یو کلر ورکوو د 5 له دې له یو کلر ورکوو مونږ. نو زه سپوز کوم بیا به راشم دلته لیر ته به راشم، پای لیر چې کوم دی دلته به راشم، دې کې به لاندې لاړ شم سلیکټ کلر ته. ځینې به زه یو کلر راوچت کړم، مطلب ما ورکړو د سی لایټ غوندې کلر ورکوم. دا کلر ما راواستو، دا مې اوکې کړو. نو بیا به راشم 143 نمبر کلر به راوالم، آبجیکټ په پیله ورته سلیکټ کړم. پیله به چې کوم دی آبجیکټ مو سلیکټ کړو. دې ځای نه به آبجیکټ سلیکټ کړم د لاندې بیس نه، او دلته به راشم 143 نمبر کلر ما د هغه ځای نه سلیکټ کړی، نو کلر ما ورکړو. ټیک شو. داسې دې له به هم یو کلر ورکړو. دې له به زه یو کلر سلیکټ کړم. بس هر یو کلر چې بس یو کلر ورکړو، دې له به دا کلر ورکړو. نو ما سپوز کو بیا تاسو خپل کلر چې کوم دی چایس کړئ، هغه کلر ورکولی شئ. ټیک شو. نو 103 نمبر کلر به چې کوم دی دې له زه ورکړم. دا زموږ سره چې کوم دی سټیر ډیزاین شول 3D کې. اوس چې کوم دی دا مونږ وایو چې دا مونږ ته فرنټ ویو کې ټاپ ویو کې شو شي یا باټم کې لیفټ سایډ ویو چې کوم ده، رایټ سایډ ویو، فرنٹ ویو، بیک ویو، دا زموږ سره ویو دي. نو کوم ویو کې مونږ کتل غواړو، اوس مونږ وایو چې دا مونږ ته په فرنٹ ویو کې ښکاره شي. نو فرنٹ ویو کې به مونږ ته داسې ښکاري. باټم ویو کې به داسې، لیفټ ویو کې به چې کوم دی مونږ سره داسې ښکاري، او رایټ ویو کې به چې کوم دی مونږ سره داسې، فرنٹ ویو کې به چې کوم دی داسې، او بیک ویو به داسې زموږ بیک ویو کې به مونږ ته داسې ښکاري. ټیک شو جي. بیا ایسومیټرک ویو کې ګورو، ایسومیټرک کې به چې کوم دی بیا هغه شان دی هم سره دا کوم یو کلیک کوم ته به چې کوم دی دا ډایرکشن چینج کوي. ټیک شو. نارت ویسټ کې ګورو، نارت ویسټ ویو به چې کوم دی موږ سره داسې راځي، او زیات موږ چې کوم دی ایسومیټرک ویو به چې کوم دی موږ ښکو. ښه دلته به موږ راشو. اوس دا موږ 3D اربټ باندې ګرځاو چې دا زموږ سره څنګه راځي چورلوي. مطلب د 3D اربټ مطلب دا دی یا آبجیکټ موږ سره چې کوم دی به دې باندې چورلي. دا به زه راوالم، دا آبجیکټ موږ ګورو چې دا څنګه جوړ شوی دی. ټیک شو. مې ایسومیټرک ویو ته بولو. دلته زموږ سره یو بل دی 3D کنټینیوس اربټ. مطلب دا دی چې دا موږ په دې باندې کلیک کړو، 3D کنټینیوس اربټ چې کوم دی زموږ سره دا کار کوي چې دا به موږ کلیک کړو. دلته چې دا موږ کلیک کړو نو دلته به موږ چې کوم دی کیمرا دا تاسو ته لږ دا کوم ښه
دلته ما 3D کنټینیوس آربیټ چې کوم دی کلیک کو نو په دې باندې دا زه چورلومه دا په خپله اتومیټک چې کوم دی تاویږي. هستې ما کلیک لرې کو دا به چې کوم دی اتومیټک په خپله چورلي کوم سایډ ته چورلو دا په تیز موشن کې شو. اوس په سلو موشن کې زه چورلول غواړم نو دا به زموږ سره راشي سلو موشن کې. دا زموږ سره سلو موشن شو دی لږ تیز کړم نو دا زموږ سره لږ تیز شو. پوره تیز کړم نو زموږ سره چې کوم دی تیز فاسټ موشن چې کوم دی کې زموږ سره چې کوم دی دا آبجیکټ چورلیږي. دا سلو موشن شو بیا نو بس دا زموږ سره نننی ویډیو چې کوم دی سرکولر سټیر په باره کې وه. نو داسې قسم ویډیو لپاره چې کوم دی زموږ چینل کیټ ډیزاینر آفیشیل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن چې کوم دی ضرور ډباو کړئ چې تاسو ته نیکسټ ویډیو د هغې تاسو ته چې کوم دی نوټیفیکیشن راځي. په دې کیټ ډیزاینر آفیشیل کې به چې کوم دی موږ تاسو ته د اټوکیټ په باره کې هم ویډیوګانې تاسو سره شیر کوو او د ایم ایس ورډ په باره کې ایم ایس ایکسل په باره کې انفیج په باره کې نو داسې قسم ویډیوګانې موږ تاسو سره انټرسټ ویډیوګانې چې کوم دي کوم بیسک کار چې کوم کېږي په کمپیوټر کې هغه چې کوم دي موږ تاسو سره شیر کوو. بل نیکسټ ویډیو پورې چې کوم دي موږ راکړئ اجازت. والسلام.